لږ په دې باندې روشنی واچوه چې دا ټریډینګ دی څه شی او سپیشلی باینری ټریډینګ وایي څه ده. مو آفس کوم دی هغه کینګ گیټ سره نږدې جناب پلازا اور لاست فلور کې روم نمبر 21 پروفیسر اکیډمي په نامه سره نو تاسو ټول شي. باینری ټریډینګ څنګه نمونه ظاهر دی چې مثال سټیټسټیک یا کمپیوټر ساينس سره تعلق لري هغه د پاتې چې باینری کوم دی هغه لینګویج تیر شي هغه صرف هغه دوا مثلا پروبابیلیټي وي کنه 0 اور 1. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا ساجد حسین منګج د سنجو ټي وی له طرفه تاسو د سنجو ټي وی سټوډیو نه مخاطب یم. امید لرم چې تاسو چرته مې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته دی چې ټیکنالوژي دنیا کې راځي داسې ډېر کارونه چې هغه ایډوانس کیږي نو انسان ته اسانی پیدا کیږي. مخکې داسې چې خلک به چې هغه به مهنت مزدوري کولې هغه په بدل کې به هغه ته دیاړي میلاوېده. اوس داسې بزنسز راغلو آنلاین چې مطلب دی خپل کور کې ناست اوسه او خپل کور نه په یو کمپیوټر یا یو موبایل چې کوم دی هغه تا سره وي په هغه باندې ته خپل ورک کوه 3 غنټې 4 غنټې هغې ته ته خپل څومره ټایم ته ورکوې هغه ټایم ورته ورکوه او چې کوم دی هلته نه ته خپل جاب کوه او په کور باندې پیسې ته ګټه. نو دی حوالې سره دی پروګرام حوالې سره نن زمونږ میلمه اسلم نور صاحب مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی چونکې دا چې کوم دی باینری ټریډینګ سره تعلق ساتي او باینری ټریډینګ چې کوم دغه دی هغه کې دا کار کوي او خپله هم پکې د دې انویسټمنټ خپله هم کار کوي او د کوهارټ چې کوم ځوانان دي چې هغه دی شي کې انټرسټډ دي ټریډینګ کې هغو ته کورس هم ورکوي. دي ټول بزنس حوالې سره باینری ټریډینګ دی څه شی دی کې مطلب دی یو کس انویسټمنټ کول غواړي هغه به څنګه کوي. دا نور څومره خبرې دي د ستاسو په ذهن کې چې څومره کوشچنې راځي دا ټولې خبرې اترې به اسلم نور صاحب سره کوو. السلام علیکم ټولو نه پهله خو ستاسو ډېره شکریه چې تاسو زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو. څنګه تاسو ښه؟ وعلیکم السلام ډېره مهرباني. خیریت دي جي. خپل یو شارټ باندې انټروډکشن زموږ کتونکو سره شریک کړئ تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام اسلم نور دی اور زه شرکور کوهارټ سره تعلق لرم اور ما تقریبا 2 سال پہلا د ټریډینګ پلیټ فارم جوائن کړو باینری ټریډینګ. نو هغه ټایم زه یونیورسيټي لایف کې وم اور ما ته سکالرشپ ملاو شو نو هغه کې ما انویسټمنټ وکړ نو ورو ما ډیفرنٹ کورسز بای کو اور ما کوشش وکړ چې دا شی زده کم. نو 2 کالو کې دوز دی ایبل شوم چې را زه خپل هم ټریډینګ کوم. هغه نه علاوه ما سره تقریبا ټلګرام چینل دی هغه کې ما سره 1500 کسان دي اور هغه کوم دی مولا سیګنل فالو کوي. نو دا ماشاءالله ټیک شو بھائی جان. دا راته ووایه چې لکه اکثر خلک موږ په معاشرې کې وګورو ډېر داسې آنلاین بزنسز راشي تاسو به هم خبر وئ چونکې کوهارټ نه تعلق ساتي بلکې آنلاین پلیټ فارم سره تاسو تړلي یې ډېر داسې بزنسز آنلاین راشي یو لیمیټډ ټایم دپاره هغه خپل څه مطلب وي هغه پوره شي هغې د بعد هغه وتښتي که نه. ډېر داسې خلک چې هغه د آنلاین بزنس نوم اوري نو هغه ویرېږي چې نه دا فراډ دی دا دی. لږ په دې باندې روشني واچوه چې دا ټریډینګ دی څه شی او سپیشلی باینری ټریډینګ وایي څه ته. ټول نه پهلا کوېسچن دا دی چې باینری ټریډینګ دی څه شی. باینری ټریډینګ څنګه نمونه ظاهر دی چې مثال سټیټسټیک یا کمپیوټر ساينس سره تعلق لري هغه د پاتې چې باینری کوم دی هغه لینګویج تیر شي هغه صرف هغه دوا مثلا پروبابیلیټي وي کنه 0 اور 1. نو باینری کې اکچولی څه شي دی یا به ته پروفیټ کوي یا به ته لاس کوي هغه مارکیټ پر ډیپند کوي اور دغه مسره کچره ټاپ پروفیټ وکړو نو کمپنی کوم دی هغه ته ډالر کې یا مثال کوم ته ته انویسټمنټ کړی وي اور کچره ته لاس وکړو نو ته کوم پروفیټ دی هغه کمپنی ته لاړ شي. نو دا دوه خبرې دي. صحیح. دا راته ووایه چې لکه اکثر خلک چې داسې په آنلاین کمپنیانو کې هغه انویسټمنټ وکړي نو هغه بس نور څه نه کړي د میاشتې یا د هفتې هغې ته یو پروفیټ منیمم یا میکسیمم یو فکس پروفیټ هغې ته میلاویږي. هغه کې ډېر خلک دا هم کوي چې دا سود دی دا دی که نه شک و شبهات وي که نه. نو دا راته ووایه چې دا کوم ستاسو باینری ټریډینګ چې کوم دغه کړی دی آیا دې کې هم دا سیسټم دی چې یو کلاینټ دی د هغې انویسټمنټ وکړو هغه انویسټمنټ د بعد به هغه مزید څه کار پکې کوي که نه بس میاشتې اینډ کې به هغې له یو سپیسیفیک پروفیټ دی هغه به ګین کوي؟ نه دغه څه نه وي دغه ډیپند کوي انډیکیشن باندې او مارکیټ باندې که نه اور دغه دا چې مثال ځینې ټایم زیات پروفیټ وشي ځینې مته لږ لاس وشي نو دا د مطلب سپیسیفیک اماونټ دغه نشته وي چې دا سپیسیفیک اماونټ دی دا به دور ارن کې صحیح مطلب دی کې پروفیټ او لاس هم شته. دی وجې نه چې کوم دی دا یو ښه پلیټ فارم دی. بل دا راته ووایه چې فار ایگزامپل یو کس دی هغه په دې کې انټرسټډ دی نو هغه به دې پلیټ فارم ته څنګه راځي د هغه څه طریقې کار دی؟
اچھا دې پر مو ټول نه کله د انډستری نه مدر تقریبا کفي کسان میسیجز کوي کنه څنګه طریقې څنګه پروسس دی مولا کوم خلک دی هغه شارټ سره کوشش کوي کنه مثال جلدی جلدی کیمه لګي بالکل ولانګه د سن د بکار د پر ما سپیسیفیک کلاسز ارینج کړی نو پہله بیچ ما تقریبا فریق کړی 12-15 دن تقریبا وشو نو سیکنډ بیچ ما راځي زه مکمل کلاسز ورکوم هغه کې زه A to Z کوم بیسیک لیول دی هغه کې زه دا واخیم د څنګه طریقې سره مو اکاونټ جوړو څنګه مو ارننګ کوي انډیکیشن څنګه فور کوي صحیح مطلب دا خو ډېر یو ښه خبره دی چې تاسو ډیمو کلاسز الې په ډیمو کلاس کې کڅوب داسې وي چې هغه د کې انټرېسټډ وي یا دغه په ذهن کې څه داسې کوېسچن وي چې هغه کلیر نه نو هغه دپاره دا یو ښه اپورچونټي ده چې هغه دې راشي د دیو سره چې کوم مطلب د ډیمو کلاسز دي هغه دې اټینډ کړي نو هغه سره د هغه ذهن کې چې کوم کوېسچن وي هغه به کلیر شي راځو خپل کوېسچن اړخ ته چې بل داسې کوېسچن زما ځان سره داسې کوېسچن لیکلي دي چې عموما زمونږ د کوهاټ عوام یا څومره زمونږ آنلاین پلیټفارم سره تړلي خلک دي د هغو په ذهن کې راځي د دې کورس چې تاسو ورکوي په دې کې څه شیان تاسو ښایي چې دغه ټول نه پہله بیسیک کوم د مثال اکاؤنٹ به موږ څنګه کریټ کوو باینری ټریډینګ کې باینری ټریډینګ کې بس سپیسیفیکلی کوم کار کوو هغه باینوم او کوډکس کې کار کوو نه نو دغه به اکاؤنٹ څنګه جوړای او ډیفرنٹ انډیکیشن به کوم انډیکیشن وي او مې به موږ څنګه مینیج کوو دا هر شی به ان شاء الله A to Z کوم بیسیک لیول باندې هغه مکمل دي کې خایو تاسو دې کې څومره تجربه ده څومره وخت شو چې تاسو په دې فیلډ کې کار کوئ دغه تقریبا ما مور دین 2 ایئرز وشو کنه څه دغه لګیا اور غن علاوه پہلا ما تقریبا کافی کورسز بای کو اور ایڈوانس کورس غن علاوه بیسیک کورسز نو هغه هم زده کړه وکړه او هغه بعد ما تقریبا کافی خپل دغه من اوس الحمدلله ز دور ارننګ کوم یو پروفیسور دغه مشي کې نشي کوي هغه تقریبا یو هفته کې اور ارننګ زبردست ماشاءالله ډېر میکسیمم او مینیمم څومره زموږ کتون کې دي چې هغه ته هم پته ولګي چې تاسو څومره ارننګ دی پلیټ فارم نه په منتلی ایوریج حساب سره کوي ایوریج حساب سره څنګه تاسو په پہله ذکر وکړ چې دا سپیسیفیک اماونت دی کې نشي ولازم مثال د سړي ګان څخه کله زیات پروفیټ وشي کله کم پروفیټ وشي کله مو نو دا منی مینجمنت سره الحمدلله ما تاسو ویل چې یو پروفیسور میاشت کې غوښنه شي کړل چې مو کوم دی هغه هفته کې دورار نه هفته کې بالکل دا راته وایي چې کوم خلک چې هغه انټرېسټډ دي هغه په دې کې انویسټمنټ کول غواړي یا د دې حصہ جوړېدل غواړي نو کم سے کم څومره انویسټمنټ دی د لپاره ریکوایر دي کوم غولا اکورډینګ ټو देयर کوم پلیټ فارم دی کنه هغه مطابق سره او ته مینیمم $10 هم ډیپوزټ کوي شي کنه خو پراپر کچری ته منی مینجمنت او ریسک مینجمنت غاب یا مو ار یو ممبر د پرووایډ کوم چې کوم ممبر ما سره راشي کنه نو غاز بل لایف کې پر سپورټ ورکوم هغه ته هغه د بیز یو شي خیم مثال ته څنګه خپل توله منی ته څنګه مینیج کوي نو هغه حساب سره مینیمم پکار است کم سے کم د $50 ته ډیپوزټ کوي اچھا $50 چې هغه مطلب د ډیپوزټ کې داسې څه مشکلات خو نه وي چې کوم کسان چې هغه انویسټمنټ کول اکثر داسې وي چې لکه هغه د بل ملک کرنسي کې وي نو هغه بیا پاکستانیان چې کوم دی هغه ته ډېر مشکلات شي نو دې څه طریقې کار دی مطلب دی یو کس دی هغه انویسټمنټ کول غواړي هغه به دا اماونټ چې کوم دی دا په بینک کې ډیپوزټ کوي یا به دا چې کوم یوزر وي چې هغه په ترو باندې لګېږي هغې ته به دا ورکوي اچھا د دې لپاره ټول نه پہله دا ډایرکټ ایزی پیس والا مو سره آپشن هم شته خو هغه زه پریفر کوم نه هغه بیسټ آپشن هم سره پرفیکټ منی دی او بایننس آپشن دی هغه لپاره ما سره تقریبا 2-3 ایکسچینجران دي نو مو هغه سره ډیل کوو فار ایگزامپل زه د پاکستاني پیسې چنه کوم هغه مته ډالر رسېږي هغه ټول ټرسټډ کسان دي صحیح دا راته ووایي چې مطلب دی ستاسو دې فیلډ کې دومره ایکسپیرینس وشو او دومره ټایم نه دې کې تاسو کار کوئ ظاهر خبره دی چې دا خو یو ټیم وي په دې ټیم کې مطلب دی لیډرز وي آیا چېرته تاسو ته داسې څه اپورچونټي میلاو ده چې تاسو ته څه افر راغلی وي چې راځه موږ سره کار وکړه یا مطلب د زمونږ د ټیم حصہ جوړه شوه یا بلې کمپنۍ نه څه افر تاسو ته راغلی دی او که نه جی بالکل دې کې دا آپشنز ډېر کم وي خو ما ته یو ډیل راغلی او یو کنټریکټ مې ساین شوی دی امریکن یوه کمپنۍ وه لیګرانویل انټرپرایزز نو ما چې کله سیګنل پرووایډ کولی یو کلاینټس و هغه ما سره ممبر و که نه ما له سیګنل به وکتوی نو هغه د بعد خپل کوم ایم ډي دی هغه سره خبره وکړه چې یاره دوی له کوم سیګنل دی هغه ډېر اکیوریټ سیګنل دی او ډېر پروفیټیبل دی که نه نو هغه بیا خپل کوم باس دی کمپنۍ والا هغه سره خبره وکړه نو هغه بیا ماته ویل چې ته موږ ته یو هفته لپاره ډیمو کلاسز راکړه ډیمو سیګنل ته پرووایډ کړه که چېرې ډیمو سیګنل ته ورښه وي اکیوریټ وي نو پروفیټیبل وي نو هغه به تاسو سره هم کنټیکټ ساین کوم نو هغه ته تقریبا ما یو هفته واقعي هغه به ما سره کنټیکټ ساین شو نو ما سره مکمل هم موجود دی او بیا به سیګنیچر وغیرہ وکړو او کنټیکټ مو ساین شو صحیح دا راته وایي چې په کوهاټ کې تاسو څومره وخت وشو چې تاسو دا باینري ټریډینګ کار کوئ
ما تقریبا دی کې اوس کوم ما کنټینیوس کوم شو کوم ز کلاسز کلم غنا صحیح. نو هغه تقریبا 3-4 مهینې وشو 3-4 مہینے شو پدی 3-4 مہینے کې صدا سي سټوډنټس تشتا چې مطلب دی هغه د ټریډینګ نه फायदा غستې وی هغه څه پروفټ ورنه گین کړي. جی جی ډیر زیات سټوډنټ دي زغه د ډیلی حساب سره پروفیټ کوي او منثلی حساب سره اوس کوم فرست بیچ ما رینج ما تقریبا نو ختم کړو می بي 12 to 15 ډیز وشو چې ما ختم کړو. نو هغه کې تقریبا کافي ان شاء الله $300 پروفیټ دی ډالر چاله $200 پروفیټ دی within 15 days. نو دا کافي شی دی. صحیح. او دا راته وایي چې د کوهاټ خلکو تاسو پیغام ورکول غواړي چې آیا هغه د دې آنلاین چې کوم پلیټ فارم تاسو باینری ټریډینګ چې کوم شروع کړی دی آیا دې ته دی راشي او کنه؟ ټول نه پهلا خدای لکه ټول نه پهلا مخکې ډیر زیات سي پروګرام راغلی و د سي ویب سایټ راغلی و چې بیا فراډ وکړ. نو ټول نه پهلا خو زه کوم کوارټ ولا کوم خلک دي کوم د ویډیو کسي نو غزري سره زه دا پیغام ورکول غواړم چې د سي پلیټ فارم ته هیڅ کلام مراتي څنګه په هیڅ ټرسټډ نه وي. خاص کر کوم ټریډینګ پلیټ فارم دی فارکس شو بایننس شو باینری ټریډینګ شو دا اوس ټرسټډ پلیټ فارم دی. نو د سي پلیټ فارم کې کته سره اوځي کې تاسو سره پروفیټ دی لاس دی دوا پروبابیلیټي تاسو دوا چانسز دي او د کې مثلا فراډ ولا چانسز نشته ور سره. نو همیشه د سي کې انویسټمنټ وکړو څنګه تاسو کوم منی تاسو کوم پیسې دی هغه سکیور وي. صحیح. ټیک شو جی ګرانو کتونکو دا و اسلم نور صاحب چې د دې افیس هغه تاسو ته ایډریس مو خی د دې کوم کانټیکټ نمبر دی هغه هم تاسو ته خی خو سو خبرې چې هغه زه هم شریکوم اکثر چې کله هم تاسو داسې یو آنلاین پلیټ فارم بلکې کوم کاروبار په ژوند کې تاسو کوم کاروبار ته هم ووځئ نو صرف په ذهن کې تاسو پروفیټ مسته اکثر خلک داسې چې هغه داسې یو بزنس نه واوري نو په هغه ذهن کې پروفیټ وي او د لاس غم ورسره نه وي. بیا چې کله یو کمپنی لاس وکړي هغه وجې نه هغې ته کوم نقصان میلاو شي په هغې باندې بیا ژړه او فریاد کوي. نو کله هم تاسو چې داسې کاروبار ته راځئ د نفع او نقصان دا دواړه په ذهن کې ساتئ چې په دې کې ماته نفع هم کېدی شي او نقصان چې کوم دی هغه هم کېدی شي. دا خبرې اترې تاسو واورېدې باینري ټریډینګ چې یو ښه دغه دی په اسلام روپ سرنګه مونږ دې ته سوچو کو ټریډینګ دی هغه ټریډینګ داسې دی چې دې کې نفع او نقصان شته. اسلام هم موږ ته د داسې کاروبار اجازت راکوي چې په هغې کې نفع او نقصان وي هغه حلال وي او که نه یو فکس اماونټ وي هغه ته بیا ځینې داسې دغه دي چې هغه د سود په نظر باندې کتی شي او ډېر داسې خلک چې هغه په دې کې انویسټمنټ بیا نه کوي. مونږ کوشش کوو چې د اسلم صاحب کوم سټوډنټان دي هغې سره هم خبرې اترې وکړو. اسلم نور صاحب دا راته ووایه چې ستاسو افیس په چېرته کې دی؟ مو افیس کوم دی هغه کینګ ګیټ سره نږدې جنا پلازا اور لاست فلور کې روم نمبر 21 پروفیسر اکیډمي په نامې سره. نو تاسو ټول راغلی شو او زه تقریبا 3 بجې نه تر 6 بجې پورې مازدیګر زه اویلیبل یم خپل افیس. صحیح. زموږ کتونکو څخه خپل د رابطې نمبر یا د کنټیکټ نمبر چې هغه ستا نه څه معلومات غواړي یا داسې د وټساپ نمبر وي چې هغه تا سره په وټساپ باندې رابطه کوي د هغې سره معلومات پکار وي هغه تاسو هغې ته پرووایډ جی 0343 92 32 092 دا زما کنټیکټ نمبر. یو ځل بیا ووایه. 0343 92 32 092. ٹھیک شو جی. یو جهان مننه ستاسو ډیره شکریا. ګرانو کتونکو ستاسو خبرې واورېدې د اسلم نور صاحب یقینا امید ساتم چې ستاسو به پوه شئ بیا او که ذهن کې د ستاسو په ذهن کې څه داسې کوېسچن وي څه داسې معلومات تاسو غواړئ چې یاره موږ ته د مزید معلومات میلاو شي نو په سکرین چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو اسلم نور صاحب سره رابطه کولی شئ یا که تاسو رابطه نشئ کولی تاسو غواړئ چې موږ دې سره فرنټ ټو فرنټ میلاو شو او ډسکشن وکړو نو هغې دپاره تاسو کینګ ګیټ سره بالکل جنا پلازا چې مشهوره پلازا ده په دې کې په آخري فلور کې پروفیسر اکیډمي ده چې هغه تقریبا 2018 نه لګیا دی تقریبا 2023 پورې اوسه پورې هغه لګیا دی. اکیډمیک چې کوم ټیوشنز دی مختلف د کمپیوټر کورسونه دي هغه هم پرووایډ کوي خو دا پکې دیو یو نوی یو کورس آفر کړی دی. نو امید ساتم چې د کوهاټ خلک به دې نه فایده اخلي او د دې کاروبار کې به دې سره چې کوم دی انویسټمنټ کوي او د یو ښې ګټې ذریعه به جوړېږي. نو اوس موږ کوشش کوو چې د دې کوم سټوډنټس دي هغو سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ پر ګټه کوي. السلام علیکم. وعلیکم څنګه ورور تاسو ښه خیریت دی؟ دا راته ووایه باینري ټریډینګ خبرې خو موږ واورېدې د ستاسو چې کوم سر و هغې نه موږ ټولې خبرې اترې واورېدې خو په شارټ الفاظو کې راته ووایه چې باینري ټریډینګ نه خوشحاله یو که نه؟ خوشحال یم. خاجي دا څومره ټایم وشو چې ستا زده کړه وکړه هغې د به تاسو د دې حصه ما جوړ شو؟ تقریبا 12 دن کلاسز وشو ما 10 دن کې تقریبا $400 پروفیټ $400 تاسو پروفیټ څومره انویسټمنټ کړی و تاسو؟ مو $100 $100 دې کړی. نو څه پیغام ورکول غواړې د کوهاټ خلکو ته چې د دې ټریډینګ ته دې راشي او که نه؟
راشي ډېر ښه پلیټفارم دی کور کې ناست تاسو هسې نیټ یوز کو نو دا نه تاسو په کار دی پیدا والو صحیح نو دا په لیپټاپ نه به دغه کېږي او که نه موبایل نه هم کېدی شي هر دواړو نه کولی شي. دواړو نه کېدی شي جی بالکل تاسو ګورئ موږ سره په سټوډیو کې بل علي محسن سټوډنټ چې هغه د سیکنډ ایئر طالب علم دی او په دې کم عمر کې هغه لګیا دی باینري چې کوم ټریډینګ دی هغه نه ارنینګ کوي دې سره خبرې اترې کوو چې کله دې دا فیلډ جوین کو او اوسه پورې دې څومره ارنینګ دې کړی دی ټولې خبرې اترې ورسره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام. علي محسن څنګه تاسو ښه دا راته ووایه په شارټ الفاظو کې چونکې د ټایم ډېر کمی دی چې باینري ټریډینګ نه تاسو سیټسفاید یې که نه बिल्कुल जी मो बिल्कुल सेटिस्फाइड ही बना और हाँ. ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ټرسټډ پلیټفارم دی څه پیغام ورکول غواړي د کوهاټ خلکو ته نو کوهاټ نوجوانانو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې وایي تاسو انویسټمنټ وکړئ ورکړئ ښه ټرسټډ پلیټفارم دی او دغه دی لکه دې کې څه دغه نشته تاسو اصلا نور صاحب سره تاسو چې کوم دی एडमिशन کوي شي نو تاسو ته پورا ټریډینګ باندې پوهیږئ نو تاسو انویسټمنټ وکړئ ورکړئ نو اچھا خاصه پروفیټ تاسو نه گین کوي شي صحیح تاسو به اوسه پورې څومره انویسټمنټ کړی او څومره ارنینګ مې کړی دی دې نه جی بالکل ما $50 انویسټمنټ کړی و جی ها او $50 باندې الحمدلله تقریبا دا 25 ډیز پہلا ها نو دی 25 ډیز کې الحمدلله $60-70 ما ویډرا کړی دی تاسو ته په ویډرا کې څه مشکلات شته او کنه نه نه جی بالکل جی بالکل ایزی دی ټیک شو لا د وخت راکولو ډیره شکریا ګرانو کتونکو تاسو خبرې واوریدې د علي محسن او ورسره د اسلم نور صاحب ورسره صفدر عباس چې دا آلریډي باینري ټریډینګ چې کوم دی حصہ دی او دینا په کور کې ناستې باندې زه د یو پیغام ورکول غواړم هغو نوجوانانو ته چې هغه په ټیک ټاک کې لګیا وي یا په سوشل فیسبوک کې لګیا وي یا داسې یوټیوب کې چې هغه فضول ټایم ضایع کوي نو هغه نه ښه خبره دا دی چې هغه د څه پلیټفارم حصہ جوړ شي او د خپل کور چولې دپاره د ګټې دپاره څه طریقه جوړه کړي چې هغې سره د هغې کور سیسټم چلېږي وخت داسې دی چې نن سبا آنلاین پلیټفارم ډیر زیات دي سیوا دي خو صرف وجه دا دی چې زموږ خلکو کې اویرنس نشته که چېرې دا خلک پوه شي نو د دې په کاروبار پوه شي نو دې ته به زه دا ووایم چې په بل کاروبار کې به دوی هېڅکله بیا انټرسټ پیدا کېږي نه همدې آنلاین دغه به کېږي زه امید ساتم چې دا زموږ انټرویو به ستاسو خوښه کړې وي تاسو په ذهن کې څه قسم کوېسچنز وي هغه تاسو د نور اسلم صاحب چې کوم د کانټیکټ نمبر دی ستاسو په سکرین ښکاري په هغې باندې تاسو هغې سره رابطه کولی شئ تر بل پروګرامه پورې اوس موږ ته راکړئ اجازت ساجد حسین بنګش سنجو ټي وي کوهاټ